أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. صدق الله العظيم. سورة التكوير مكية وهي 29 آية. دا سورة التكوير مکی سورت تے یو کم 13 آیاتون دی. اذا الشمس کوورت، پکم وقت کے چنور با راغونڈ کلیشی، دنور دا اگدی شعاگانی دا برا انغستیشی. نور با بی نور شی، رنا بے ختم شی. نو دا قیامت پا علاموں کی یو علامہ دا کہ دا نور رنا با ختمی گی، بی نور بشی، اور دا نور با سمندر کے اغرزولی شی. کوورت یو مانا بی نور کېدل او یو مانا غرزول. حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی چې د دې مانا غرزول لی، نو دا به په سمندر کې وغورځولی شي، او د دې د ګرمۍ د وجې نه به سمندر د اور لمبه شي. نو دې دواړو معنو کې څه تضاد اختلاف نشته. کیدی شي چې اول بی نور شي او بیا په سمندر کې ور اغرزولی شي. ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت ہے کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی نور سپومے د قیامت پرز دریاب کې بواچولی شي. خودی سره یو روایت کې راغلی دی چې جهنم کې بواچولی شي. د قیامت پرز با اللہ پاک نور سپومے او ټول ستوری سمندر کې ورواچي. بیا به یو تیز هوا او چلیږي چې هغې سره د سمندر نه به اور جوړ شي. نو دا خبره هم صحیح ده چې نور سپومے به دریاب کې واچولی شي سمندر کې، او دا هم صحیح ده چې جهنم کې به واچولی شي. ځکه چې ټول سمندر په دغه وخت کې جهنم ته جوړ شو، لمبه بشي. اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت، او په کم وخت کې چې دا ستوري به وغورځېږي. واذا النجوم انکدرت، دا ستوري به خړ شي، نور بتنا زائد شي، خړ بشي. او دا غورځېدلو معنام پکې ده، را او به غورځېږي. واذا العشار عطلت،
او په کم وخت کې چې د لسو میاشتو بلار به اوښې معطل او خوشې پرېښودی شي. د عربو د عادت مطابق بطور مثال اللہ فرمائی د لسو میاشتو بلار به اوښې دا د عربو بهترین مال لے او د دې نه تاویږي را تاویږي او حفاظت یې کوي خدمت یې کوي چې دا اوښې به لنګې شي دا به پی کوي دا به بچي راوړي. نو د دې انتظار کوي او خوشي پرېږدي نه. نو د قیامت هیبت داسې دی چې که د لسو میاشتو بلار به قیمتي اوښې وي هغې ته به څوک توجه نه کوي په خپل ځان باندې به په غم اخته وي. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ په کوم وخت کې چې سمندرونه لمبه کړي شي. سجرت لمبه کړي شي. نو دا سمندرونه به یو بل سره ګډ وډ شي. خوږې او ترخې اوبه به یو شي. منځ کې چې اوس کم رکاوټ دی به ختم شي. او بیا دا سمندرونه د اوچ ځمکو خاریو ته به راووړي. نور سپومې به هم په دې سمندرو کې ور واچولی شي او بیا به د ټولو نه په یو ځل اور جوړ شي جهنم به ترې نه جوړ شي. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ په کوم وخت کې چې دا نفسونه یعنی حاضرین محشر دا به جوړې کړي شي. د ایمان او د عمل په اعتبار باندې کافر یو طرف تا مومن یو طرف تا اول به دوه ډلې دا جوړې شي. بیا د کافر او د مومن د اعمال او د عاداتو د فرق په اعتبار په مومنانو کې ځان له ډلې به جوړېږي کافرانو کې ځان له ډلې به جوړېږي. اذا النفوس زوجت. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے چې کم خلق یو شانتی عمل کوي اب یو ځای ته راجمع کړي شي. دا یو شان عملونه که نیک عملونه یو که بد. مثال په طور باندې په ښه مسلمانانو کې د علم دین خدمت کوونکي علما یو ځای ته به راشي. عبادت گزار به بل ځای ته راجمع شي. جهاد کوونکي غازیان به جدا شي. خیر خیرات کوونکي به جدا شي. او دغه رنګ د بد عمل والا خلکو د هغوی ډلې به جدا جوړېږي. غله به یو ځای کې وي زناکار به بل ځای کې وي دوکهباز به بل ځای کې وي. د خاص ګناهونو په اعتبار ډلې به جوړې شي. پیغمبر علیه السلام فرمایي محشر کې به هر سړی د خپل قوم سره وي. دې کې قومیت نسبی یا وطنی نه بلکې د عمل او د عقیدې په اعتبار به قوم وي. نیک عمله په یو ځای بد عمله په بل ځای. وکنتم ازواجا ثلاثه میدان حشر کې به درې قسمه خلکي. سابقین اولین هغه ډېر نیکان بزرگان یوه ډله. اصحاب الیمین عام نیکان خلق دا دویمه ډله. او دریم اصحاب الشمال کافران درې ډلې وشي. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت په کوم وخت کې چې جمدی خښه کړې شوي لور سئلت د هغې باره کې به تپوس وکړي شي. بأي ذنب قتلت دا په کومه ګناه کې قتل شوې ده. د جاهلیت په زمانه کې یو رسم و چې جنۍ به پیدا شوله
نو پلار به وی خدا به غټه شي دا به واده شي د دې خاون به را رواني نو ما ته به خلک یا پلار ستا د لور خاون دی یو بل ته دا د فلاني د لور خاون دی زه به شرمېږم هم نه لور به ودېږي نو بیا به دغه جینۍ به د دې یره نه مړه کړه د دې شرمه به یې مړه کړه چې دا به ودېږي او بیا به خلک وایي چې دی د لور خاون دی نه به یې جمدې په کنده کې خښه کړه او کله به داسې وو چې دا خو به خوراک غواړي نو زه ځان له نشم پیدا کولی دې له به زه کوم ځای نه خوراک راوړم نه به یې جمدې خښه کړله چې د خوراک څښاک نه یې بچ شمه نو دا جینۍ ماشومه دا پاکه دا په کومه ګناه کې قتل کړې شوله نو دې قاتل نه به یې تپوس کېږي چې دا دې ولې وجلې ده سوال دې ده کې دا دی چې د قیامت ورځ دې ته خو یوم الحساب وایي یوم الجزا ورته وایي په دې کې خو د هر چا سره حساب کتاب وایي نو خصوصیت سره جمدې خښه کړې شوې لور د هغې تپوس په باره کې ولې ذکر وشو تپوس خو به د هر چا کېږي د هر چا د عمل کېږي نو دی پکې خاص طور ذکر کړله چې جمدې خښه کړې شوې لور د دې به تپوس کېږي وایي د دې د خاص ذکر کولو وجه دا ده چې دا مظلومه جینۍ چې خپل مور پلار قتل کړې ده د دې د قتل انتقام او بدلې اغشتو دپاره د دې د طرف نه څوک دعویدار نشته او خصوصا چې پټه خښه کړې ده دې کې څوک شهادت هم نشي کولی دا کیس به څنګه ثابتېږي الله وایي د دې به هم تپوس کومه چاته پته هم نه لګېږي څوک په شهادت هم نه کوي خو الله وایي ما ته پته لګي زه به د دې تپوس کوم چې دا ماشوم پاکه جینۍ ولې بے گناہ قتل شوی ده نه څوک دعویدار شته او نه پکې شهادت شته پټ کیس دی خو الله به د دې تپوس کوي نو جمدي خښول دا عظیمه ګناه ده څوک د دا نه وایي چې خپله لور مې رامانه به څوک تپوس وکړي خپله لور دی ده خو خپل لور نه ستا دا خپل ځان ستا نه دی دا خو د الله امانت دی ته که ځان وژنې نو تا نه به د دې هم تپوس کېږي که لور وژنې د هغې به هم در نه تپوس کېږي دې ده کې یو مسله ده چې جمدي بچي وجل دا خو ډېره عظیمه ګناه ده خو چې کوم ماشوم لا پیدا نه دی او د عمر د مور په ګېډه کې 4 میاشتې شو او بیا دا چا ضایع کړ که مور ضایع کړ که پلار ضایع کړ که ډاکټر ضایع کړ که چا ورسره جګړه ولګوله په جګړه کې پې ګزار وکړو ضایع کړ د باندې د پوره قتل سزا به الله ورکوي د 4 میاشتو حمل ساقطول دې کې روح اچولی شوي دا د یو کامل انسان په حکم کې دی لکه ښځه چا وواله او ماشوم وغورځېده یا دارو درملو سره داسې کار چا وکړو نو دی لکه چې جمدې انسان قتل کړ دومره لوی جرم دی او که دا ماشوم د مور را پیدا شو جمدې و بیا مړ شو نو کامل دیت هم دی نو دا دې څوک ضایع کوي نه دا ماشوم ډاکټران هم او مور پلار هم ضایع کوي دی نه خاندانی منصوبه بندي دا جایز نه ده دې ته واده خفي وایي پټ خښول د دې چې څومره طریقې دي نو دا ټولې ناجایز دي په علاج وغیرہ په نورو طریقو د مسلمان نسل دې څوک ختمی نه خاندانی منصوبه بندي کې نسل ختمیږي د مسلمانانو
دا کافر قومونه خپل نسل زیاتی په هره طریقه کې زیاتی او د مسلمانانو نسل کمی. پیغمبر علیہ السلام د ډیرو بچو په پیدایش خوشحاله دی او فخر کوي چې زما امت به زیاتی، او کافر قومونه د پیغمبر علیہ السلام امت کمی. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، او په کوم وخت کې چې د اسمان سرمن ویستی شي. کشطت سرمن استل. موجوده وخت کې دا اسمان دا پستورو باندې خشته دی. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح، په دې کې را ښکلي ښکلي چراغونه دي په دې خشته دی، نور سپومې وغیره. دا به بې نوره شي، دا اسمان دا موجوده هیئت دا به بدل شي، د هغې نه تعبیر کېږي په کشطت باندې. او بعض مفسرین دا کشطت معنا دا کوي چې دا به راونغستی شي. اسمان چې د چت په شانتې په سر دی دا به راونغستی شي. او که سرمن اویستی شي نو بیا دا یو تشبیه ده چې د زناور نه سرمن اوزي نو دننه غوښې رګونه ښکاره شي، نو د اسمان نه بره سیدي هغه اوس موږ ته نه ښکاره کېږي چې د دې نه دا سرمن اوزي نو بره به هر څه ښکاره شي، حجابات به پورته شي، د اسمان نه بره چې سیدي هغه به مښکاره شي. نو علمت نفس ما احضرت، هر یو نفس به خبر شي ما احضرت چې د څه حاضر کړي دي، نیک عمل حاضر کړي دی که بد عمل حاضر کړي دی، اب ټول هر انسان ته ښکاره شي. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت. اذا الشمس كورت فكم وقت چې اسمان نور كورت راغون کړي شي. اذا الشمس كورت فكم وقت چې د انور راغون کړي شي، دا اوږدې شعاګانې راغون شوي. واذا النجوم انكدرت فكم وقت چې دا ستوري را اغرزیږي یا خړ کړي شي، بې نوره شي. واذا الجبال سيرت، او په کوم وخت چې دا غرونه روان شي، غرونه به ذرې ذرې شي، په هوا الوتونکې به شي. واذا العشار عطلت، په کوم وخت کې چې د لسو میاشتو بلعار به اوښې، عطلت معطل او خوش پرېښودی شي. واذا الوحوش حشرت، په کوم وخت کې الوحوشو د ځنګل زناور یو بل سره حشرت را جمع کړي شي، ګډوډ شي. د ځنګل زناور او د انسانان چې د یو بل نه تېښته کوي دا به راغونډ کړي شي، یو ځای به شي. چې کله یو هیبت راشي نو دغه وخت کې بیا هر سړی په خپل ځالي نو بل ته خیال نه وي. د ځنګل زناور چې د انسان د ستوري نه هم تېښته کوي، کله کله دوی د دې تکلیف په وخت کې راشي د ښاریو ته، او د دې کورنو څاروو سره یو ځای شي. د ډېر هیبت په وخت کې مار او لړم هم راځي او د انسان سره یو ځای وي او یو بل ته څه وایي نه. هندوستان کې سیلاب راغلی و، گنگا جمنا سندونه په دې کې یو طوفاني سیلاب و، او په یو ځای کې یو سفر و او په هغې باندې خلک ناست و، د اوبو نه ځان د سیلاب نه بچ کړی و، په سفر د پاسه ناست و. د زمیندارو دا سفر داسې وي چې د لرګي مرګي او برګي او واښه ماښه دی یو بل پورې په پړو تړلي وي، ځان له سفر جوړ کړي چې اوبه ډېرې شي نو خلک سفر ته ختلي،
دا اوبو چپې دومره وې چې د هغه سفر هغه ولاړې ستنې هغه اوبو وویسې او سفر په اوبو کې را روان دی او په هغې باندې خلک ناست دي په دغې سیلاب کې ماران راغلي هم د دې سفر د پاسه ناست دي او دا انسانان هم ناست دي نه انسان دی مار ته څه وایي او نه مار دی انسان ته څه وایي اذا الوحوش حشرت وحشي زناور یو بل سره راجمع شوي دي په یو بل باندې حمله نه کوي وإذا البحار سجرت فكم وقت چې سمندرونه لمبه کړي شي وإذا النفوس زوجت فكم وقت چې دا نفسونه جوړې کړي شي کافر ځان له مؤمن ځان له بیا د عمل په اعتبار نور ډلې وإذا الموءودة سئلت فكم وقت چې جنبې خاخه کړې شوي لور سئلت تپوس به وکړي شي بأي ذنب قتلت فكما گناہ کې دا قتل کړی شوی ده وإذا الصحف نشرت فكم وقت چې عملنامې به کولو کړي شي خورې به شي وإذا السماء كشطت فكم وقت چې د اسمان سرمن اوستی شوله یعنی بله څیزونه ښکاره شو اسمان کولو شو بله چې څیزونه هغه ټول راښکاره شو وإذا الجحيم سعرت فكم وقت جهنم بلن بكريشي وإذا الجنة أزلفت فكم وقت جنة بنزدي راوليشي علمت نفس ما أحضرت خبردار بشي هر يو نفس فتبو لگيگي هر يو نفس ما أحضرت جدس حاضر كريري نیکی راولي دا وكبدي راولي دا فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس فلا اقسم پس قسم خرما لا لفظ زائد دے فلا اقسم بالخنس پس قسم خرما پاغشات تختیدن کی باندے پشاکیدن کی الجواری سیدت لن کے الکنس پٹیدن کے واللیل اذا عسعس قسم خرم پشپ باندے اذا عسعس چکل خورشی والصبح اذا تنفس پسبا باندے قسم خرم چکل دا ساو اخلی انہو لقول رسول کریم بے شک دا قرآن وینا دا رسول کریم دا فلا اقسم بالخنس یو څو ستوري دي چې د هغوی چال چلن ګرځېدل څه عجیبه انداز باندې دي کله د مغرب نه مشرق ته روان شي الجوار سیده تلونکي دي نو د مغرب نه مشرق ته سیده تلونکي دي او کله کله واپس شي پشا باندې لاړ شي نو دا الخنس پشا کېدونکي دي او کله کله دا ستوري غایب شي چې غایب شي نو دا کنس فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس قسم خورم په هغه ستورو باندې چې هغه سیدت لونکي خنس پشا واپس کیدونکي دي الجوار سیدت لونکي دي الکنس پټیدونکي دي واللیل اذا عسعس قسم خورم پشپ باندې چې کله دا تور شي او کله دا خور شي کله لاړ شي والصبح اذا تنفس قسم خورم په سبا باندې چې کله دا سا واخلي دا نور د مشابه کړي د کب سره دا کب په اوبو کې روان دی نو دا نور د خطونه مخکې د دې دا رڼا خوره کېدل د کب
د سا اغشتو سره مناسب وګڼله. دا تشبیه وشوله چې نور لا ختلی نه دی، نو دا داسې دی لکه کب په اوبو کې روان دی، نو په ظاهر ښکاري نه، خو د اوبو په سر کله کله برګوړقی راشي. دا برګوړقی د کومې نه راله؟ دا د اوبو کې ډوب کب هغه ساه واخېسته، نو په هوا کې د هوا برګوړقی د اوبو د سره پاسه راله. نو دا انور لا راختلی نه دی، خو چې سیرې وواله نو برګوړقی راله د رڼا. والصبح اذا تنفس، قسم خورم په سبا چې کله دا ساه واخلي لکه د کب غوندې ساه یې واخېستله، د نظره پناه دی. نو د انور ختو نه مخکې حالت طلوع آفتاب، او بعضې وی دا ساه اغشتل د سبا دا نسیم صبح د سحر د هوا ته باد نسیم وی. چې دا د سپرلي په موسم کې د سبا په وخت کې ډېره ښکلې هوا چلیږي. دې قسمونو کې مناسبت ته د آینده مضمون سره دا ستوري چلیدل، په سیده لار باندې واپس کېدل، پټېدل، دا یو نمونه د پخوانو پیغمبرانو د بار بار وحی راتلو ده، او څه ډېرې زمانې پورې د هغې نشانات باقي وو. بیا هغه منقطع شو، لکه چې پټ شو، غایب شو. د شپې راتلل نمونه ده د هغې تورې تیارې د شرک او د کفر چې د پیغمبر علیه السلام د پیدایش نه وړاندې په دنیا کې وه. چا د حق او د باطل تمیز کولی نه شو. د وحی چې کوم علامې وې، کوم آثار هغه ختم شوي. دین ربح رستو بیا د صبح صادق ساه اغشتل لکه چې پیغمبر علیه السلام ته دنیا ته تشریف راوړو. دا ساه اغشتل د سبا داسې چې پیغمبر علیه السلام پیدا شو، لا ښکاره شوی نه دی نبوت، خو پیدا شو، سبا ساه واغشته. او بیا د هدایت نور لکه د نور غوندې وځلېده. د پخوانو پیغمبرانو رڼا لکه د ستورو غوندې وه، او د پیغمبر علیه السلام رڼا لکه د نور غوندې ده. نو چې کله نور راشي نو ستوري غایب شي. نو چې کله پیغمبر علیه السلام تشریف راوړه د پخوانو پیغمبرانو شریعتونه لاړل، ختم شو. انه لقول رسول کریم، بیشک دا قرآن وینا دا رسول کریم دا. رسول من قاصد، کریم من عزت من، دا صفت دا جبرائیل لی. جبرائیل علیہ السلام رسول کریم. رسول دو قسم دے، یو رسول ملکی بل رسول بشری. رسول ملکی جبرائیل، رسول بشری محمد رسول اللہ. نو د دوارو صفت دی کې کیږي. انه لقول رسول کریم، بیشک دا وینا دا رسول دا هغه قاصد دا چې کریم عزت والا دی، ذی قوت ډېر قوت والا دی، عند ذی العرش مکین، دا عرش دا مالک په مخ کې یو درجې والا دی، دا الله په مخ کې د یو لویه درجه ده. مطاع ثم امین، مطاعن دے منلی شوی دے، دا ہر خبر اسمانوں کی منلی کیگی، تابداری کیگی. ثم امین پدغ دے کے دے یو معتبر ہم دے، امانتگر ہم دے، سوک اغلاق کولے نشی. دا صفتنا دا جبرائیل علیہ السلام شو. دا رسول ملکی صفت وپسی رسول بشری. وما صاحبکم بمجنون، ندستاسو دا صاحب لیوانی، دا تاسو ته لیوانی وای دا لیوانی نه دی. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پیغمبر علیہ السلام ته الله فرمایي چې ته موږ نه را لېږلې مگر رحمت د عالمینو دپاره را لېږلې. جبرائیل ته په رحمت للعالمین کې کومه برخه ملو ده؟ د تمام عالم دپاره رحمت دی، خو
خود جبرائیل لپاره څنګه رحمت دی. د جبرائیل علیہ السلام وی پیغمبر علیہ السلام زما د پاره رحمت داسې دی چې دا قرآن په پیغمبر علیہ السلام الله نازل کړی دی، ما راوړه نو ما ته خپل پوزیشن نو معلوم چې زما به حشر څنګه وي. ځکه مخکې موږ سره د فرشتو په ډله کې ابلیس شامل و. هغه خدای په قهر او په غضب گرفتار شو، د فرشتو د ډلې نه الله وشړو او ته فخرج فانک رجیم، وزه زما د دربار نه ته راټلې شوې. نو ما سره خپل دا خطره وه، هسې نه زه چې ته ګډوډ نه شم چې زما به څه پوزیشن وي. خو د رحمت للعالمین هغه رحمت کې زما دا برخه ورسېدله چې دې آیات کې ما ته خپل پوزیشن الله خو انه لقول رسول کریم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امین، مطاع ثم امین. دا الله په نسبانه عند ذی العرش مکین د ډېرې لوی درجې دی. ما ته خپل پوزیشن خو چې د الله دربار کې یو پوزیشن والا یم، امانتګر یم، رسول کریم عزت والا یم. ما د الله عزت راکړ، یو درجه راکړله او امانتدار هم یم. نو بس زما پوزیشن اوس مضبوط شو ځکه چې قرآن منسوخ کېږي نه، زما درجه نه خرابېږي. وما صاحبكم بمجنون، ندی ستاسو دا صاحب محمد رسول الله بمجنون لیونی ندی. ولقد رآه بالافق المبین، فتحقیق سره پیغمبر علیہ السلام لیدلی دی جبرائیل لرا بالافق المبین، دا اسمان په لمنو کې ښکارا، محل اجاد. دغه ځای کې پیغمبر علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام ته سوال کړو چې ما ته ځان وښیه نو اجیاد ته روځه، او دا وزر یې چې کوله وکړلې د اسمان لمنې ټولې پټې شولې. او بیا پیغمبر علیہ السلام بے ہوش شو، بیا ہوش کې راغی. پیغمبر علیہ السلام سره جبرائیل علیہ السلام خبرې وکړلې، دا خو ستا ډېرې وزر دا څونه دي؟ 600 وزرې د جبرائیل علیہ السلام دي، د اسمان لمنې پټې. هو 600 هغه ډېر شی دی. د میکائیل علیہ السلام د دې نه هم زیات دي، 15,000 وزرې راغلي، د چا لږې د چا زیاتې. ولقد رآه بالافق المبین، فتحقیق سره لیدلی د پیغمبر علیہ السلام جبرائیل لره بالافق المبین، د اسمان په لمنو کې ښکارا. وما هو على الغیب بضنین، ندی پیغمبر علیہ السلام د غیب په خبرو ښودلو کې بضنین بخل کوونکی. الله چې کوم حکمونه پیغمبر علیہ السلام ته ورکړي دي په هغې کې بخل کړی نه دی، ټولې صحابه کرامو ته بیان کړي دي. وما هو بقول شیطان الرجیم، ندی دا قرآن وینا د رټلی شوي شیطان. شیطان چاته د نیکۍ لار نه ښیي، د پرهیزګارۍ لار نه ښیي. قرآن خو ټول د نیکۍ او د پرهیزګارۍ خبرې دي، نو دا د شیطان رجیم خبرې نه دي. فأین تذهبون، پس کم طرف ته تاسو ځئ؟ کله پیغمبر علیہ السلام ته جادوگر، کله شاعر. دا کمې خبرې کوي، دا خبرې مه کوئ. ان هو الا ذکر للعالمین، ندی دا قرآن مگر یو نصیحت تی للعالمین، د تمام مخلوقاتو د پاره. لمن شاء منکم ان یستقیم، هغه چا د پاره شاء چې خوښی شي منکم له تاسو نه ان یستقیم، چې په سیده لار روان شي نو روان دي شي. وما تشاءون، تاسو نه غواړئ الا ان یشاء الله، مگر هغه چې الله وغواړي، هغه الله رب العالمین چې رب د تمام مخلوقاتو دی. ته که څه غواړې نو چې الله وغواړي هغه کېږي، او چې الله نه یې غوښتي نو ته هم څه نشې غوښتی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.